مور جړېدلې ده، هره خور جړېدلې ده. هغوی دا ویلي چې دا د بختورشاه بچی نه، دا زموږ بچی مړ دی، چې موږ به تاسو 2 ورځې یا 3 ورځې نوره مولد درکو. که ما ته کس میلاو نه شو، بیا به پر زور لکه مطلب دا دی چې موږ به احتجاجونه کوو. بیا به مطلب دا دی چې موږ د حکومت نه دا غواړو چې بی ما ته خپل قاتل وښایي. هم ویلې چې لا نن 14مه ورځ د ما ته کس نه دی ښودلی شوی چې مثال چا مړ کو او د پرښتې غونډه کې انسان زمانه واغست. تاسو یقین په خدای وکړئ چې د جمعې ورځ ته خو به زما د ټولو بچو د ټول کور نظر چې په دې ورځ به دا راته د 13 کالو به حیثیت پلار جی زه درته دا په قسم سره ویم چې د شرارت د دورانې ما نه دی لیدلی. دا یو شریف انسان. اویسو دونه وخت ما څه تېر کو خو چېرته د ما څه غوسه نه ده کړې، یا د دونه وخت تېر شو د ما ته کانزل نه ده کړې. دا بس په خپل کور کې میلمه و، د میلمنو شان په صد به خپل کور کې د شي خوړو. خاموش طبیعت و، خاموش و بس. چې چا به ورته څه ویل د هغې جواب یې ورکړو، زیاتي خبرې به ده نه کولې. انسانان دي که ګلان پکې قتلېږي او د اویس غوندې ځوانان پکې قتلېږي. په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو، د جمعې مبارکه ورځ ده او ډېر چاپېره بیانونه شروع دي، استادان صاحبان لګیا دي خپلو مقتدیانو ته واعظ و نصیحت بیانوي. قدرمنو کتونکو، دا د جمعې د ورځې ذکر مې ځکه وکړو چې راغلی ما هریچند علاقه ده د مقتول اویس د قبر سره ولاړ یم. د هغې والد صاحب راسره ولاړ دی، د هغې رور راسره ولاړ دی، زبیر شاه رور راسره ولاړ دی، زموږ ملګری دی، د هغې په واسطه دلته رالو. قدرمنو کتونکو، په سوشل میډیا د اویس چې کومه واقعه راغلې وه په سوشل میډیا تاسو کتلې وه. به هر حال زه پرې ډېرې اوږدې خبرې نه کوم، تاسو ډېر ښه خبر یې د دغه کیس نه. خو دلته زما د راتګ مقصد دغه و چې لږ لیټ رالمه، نن 15مه 14مه ورځ ده، خو دې کور ته تر اوسه پورې لا انصاف نه دی میلاو شوی. د دې هغه قاتل د قانون په ګرفت کې نه دی راغلی. نو زه خو حیران شوم چې ځکه چې داسې کیس وشي په 24 غنټو کې دننه کیس ټرست شوی مجرم په هتکړو کې ولاړ جج ته پیش شوی. په پاکستان کې بالخصوص د جرمونو یو نه ختمېدونکې سلسله روانه ده. 13 جمعه ما 3 پروګرام کړي د 302، هغې کې یو مجرم ګیر شوی د مردان د عبید شهید چې کوم قاتل و ګیر شوی دی، دوه لا تر اوسه پورې نه دي ګیر شوي. دلته د راتګ مقصد مې د لیټ دا و چې لیټ شوم مال چې راشم دې کور ته. دلته غټ غټ منسټران راغلي دي، غټ غټ سیاسي خلک راغلي، ډېر میډیا والا ملګري راغلي، ډېر شور زور په سوشل میډیا باندې. خو لږه دا قصه خاموشه شوه، تر اوسه پورې هغه مجرم نه دی ګرفتار شوی. زما مقصد دا و چې لیټ لاړ شم چې وښیم تاسو ته چې تر نن تاریخه پورې 14مه ورځ ده دې ته انصاف میلاو شوی یا نه دی، مجرم ګیر شوی نه دی ګیر شوی. په دغې به دې کاکاجي سره خبرې اترې کوو، چونکې ورځ د جمعې ده، د لمونځ ټیم دی، نو مختصر خبرې به دوی سره کوو. موږ سره اوسئ. د جمعې ورځ مې یاده کړه، نو د اویس شهید د مور په انټرویو کې ما اورېدلي چې د جمعې په ورځ به مې ګیټ ته کته زوی به مې راتلو. داسې ده کاکاجي؟ ښه، د جمعې په ورځ به دوی ګیټ ته سترګې وي چې دغه زوی به مې د هاسټل نه راځي. په پېښور کې و، ډېر قابل انسان و، زموږ ورسره زړه درد کوي. زموږ ورور الله پاک ول ښایست ورکړی او قابلیت یې ورکړی او ټیلنټ یې ورکړی د دې علاقې خلک، خصوصا زبیر به یې ما سره راغلی په لاره، هغه چې ما ته کومې خبرې د هغه وکړې چې کوم د صفت لایق انسان و په دې دنیا کې نشته. الله دې هغې له مغفرت ورکړي، الله دې ورله جنتونه ورکړي، والد صاحب له دې صبر وکړي. کاکاجي دا راته وایي 14مه ورځ د اویس قاتل نه دی ګرفتار شوی، څه به وایي جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه ستاسو شکریه ادا کوم جي، تاسو بیا هم راغلی. 14 ورځې پس زموږ دغه وشو. موږ ته جي د ابتدا نه پولیس ته دغه کوي دهاني راکړه چې انشاءالله 3-4 ورځو کې به زه تاسو له قاتل درکړم. جی تر نن تاریخه پورې لاسه نشته؟ یاره جي بس مطلب دا د کسان نیسي راځي او راځي پکې. موږ مخکې ویلي وو، زه به مطمئن هله شم چې جي ما ته وښایي چې او دا ستا قاتل دی. هغه مطلب دا دی چې او د دې مطلب دا دی چې هغه ومني چې او بالکل لکه مطلب دا دی چې دا ما اویس وژلی دی. د پرښتې غونډه کې انسان یې جي زمانه واغس اخر پسه چې ما ته دا وجه مخوي چې دا ما پسه تاسو نه مړ کړه. آیا د صرف ګناه دا و چې دا قابل انسان و؟ ټوله دنیا یې جي ګوري د دې ځنګلو نه، د دې غرونو نه. مطلب دا دی چې به یو بچی راوچتېږي اسلامیه کالج ته رسي. د اسلامیه کالج د دې صوبه کې د دې ادارې مطلب څه دی د ټولې دنیا ته هم پته ده. بل زه د خپل حاکم وخت نه دا ریکویسټ ورته کوم جي چې زما د قاتل د ګرفتار شي
او ما ته دې وښودلی شي او داسې سنګینه سزا دې دته ورکړی شي چې نور داسې بچي ضایع نه شي. لکه دا زما زه خو یو غریب سړی یم او مطلب دا دی چې دونه اپروچ نه لرم. ستاسو د میډیا په وساطت باندې بار بار ریکویسټ لرو جي او مطلب دا دی چې قاتل دی جي تاسو ته ما هم ویلې چې نن 14مه ورځ د ماته کس نه دی ښودلی شوی جي چې مثال چا مړ کو او د پرښتې غونډه کې انسان زمانه واغست. تاسو یقین په خدای وکړئ جي د جمعې ورځ ته خو به زما د ټولو بچو د ټول کور نظر چې په دې ورځ به دا راته د 13 کالو به حیثیت پلار جي زه درته دا په قسم سره ویم چې د شرارت د دورانې ما نه دی لیدلی. دا یو شریف انسان و. بیا جي د انویسټیګیشن والا راځي معلومات کوي. ما ورته ویل چې د دې نه ښه انویسټیګیشن بل څه کیدی شي جي پرایمري تعلیم یې کم ځای حاصل کړی هلته لاړ شي د استادانو نه تپوس وکړئ چې دا هلک ته څه قبیلي و. دویم مطلب دا دی چې دوی د 8 نه والا د 10 پورې تعلیم په دې مدرسه کې په دې اداره کې کړی دی. لاړ شي هلته د استادانو نه معلومات وکړئ چې د دوی څه د څه پوزیشن و. دویم جي دا یو نیم کال څه کم 2 کاله وشو چې اسلامیا کالج ته تللی. لاړ شي جي د اسلامیا کالج ته هغه استادانو نه تپوس وکړئ چا چې به په کم کلاس کې د سره مثال کلاس اخیسته د هغه ملګرو نه د هغې نه تپوس وکړئ د دې درندګانو نه. دا خو جي ډېر قابل انسان و چې دا کم څه چې ورسره وشو چې هغوی دې دا وویل. لکه مثال زه خو زما خو بچی دی د پرښتې غونډه کې انسان و جي په ډېر بې دردۍ رانه وجلی دی او دا مطالبه لرم چې جي سزا دې ورکړی شي دغه خلکو ته. دا د منظر عام ته راوستی کړی شي او دا د دې خلکو ته وښودلی شي چې دا درنده دی څوک. قدرمنو کتونکو خبرې به کوو د دغه کاکاجي سره. خو کاکاجي ویل چې زما د پرښتې غوندې زوی زما نه واغستو نو چېرته دی زموږ هغه ریاست. د کاکاجي سره مې خبرې کولې د کټ کې ناست وم. د ریاست مثال د مور او پلار لري. د مور او پلار په شان به د خپلو عوامو خیال ساتي. ریاست به حکومت راځي حکومت وخت نن سبا د تبدیلي ډېرې چغې دي ډېرې چغې سورې دي. دا وخت چې تبدیلي راولو انصاف راولو ډېرې چغې دي. انصاف بهرحال انصاف په پاکستان کې مشکله ده. کراشي کاکاجي انصاف به هغه یو ذات کې انشاءالله په هغه دنیا باندې تاسو له دې الله په دې دنیا کې انصاف درکړي. موږ تاسو لپاره دعا کوو تاسو په غم کې تاسو شریک ذکر لراغلي. کاکاجي دا راته وایي ډېر کیسونه کیږي داسې په خیبر پښتونخوا کې چې کله د په خپل کور باندې راله دغه ټیم کې د پړه سوچ یار دا سو شو ما یاره جي مخکې چې کم درد موږ ته محسوس کېده هغه راته کېده موږ به ویل زیاتې کېږي. زموږ قانون داسې پکار دی. تاسو یقین په خدای کوئ چې کم مشران موږ له راغلي دي د سیملۍ کس په پور موږ ورته دا ریکویسټ کړی چې یاره جي تاسو دا مهرباني وکړئ پیسې داسې قانون سازي وکړئ چې داسې ګلونه نور نه قتل کېږي. او مطلب دا دی چې دا دونه انتهایی دردناکه دغه ده چې تا نه یو داسې کچک ګل یو داسې قابل انسان یو داسې ښه انسان څوک واخلي نو دا هغه چاته پته چې په چا تېره شي یو رب ته پته جي او جي او نور باقي عامې خبرې خو خلک کوي او کېږي او تېرېږي. د هغوی ته صرف د خبرو پورې محدود دی. محدود هغه درد هغه کس ته محدود دی جي چې په چا تېر شي چې په چا راشي نو هغه ته محدود او هغه رب ته محدود جي او جي. کاکاجي دا راته وایي 14 ورځ ده او د جمعې ورځ ده بیا غم به تازه کېږي ځکه چې د جمعې ورځ راځي ستاسو په دغه ورځ د بچي دروازې ته کاتو د مورې څه پوزیشن دی نن بیا د جمعې ورځ ده څه وایي کور کې د هغې څخه. یاره جي که زه تاسو ته ووایم د هغه ورځ نه نن 14مه ورځ ده تاسو یقین په خدای وکړئ چې یوازې مور نه لکه زه د ورځې لکه کسان راځي دې دپاره موږ جي لکه بس د نشې دوایي ورکوو په نشه پراته دي جي بس دغه د ژوند شو اوس قصور زموږ صرف دغه دی چې پاکستانیان یې ځکه زما دغه کاکاجي به په نشه باندې خپل کور والا وده کوي. په بډابیره کې مې جي پروګرام کړی زهر پروګرام کې د هغه پروګرام ذکر کوم خو ډېر زیات درد و په هغه پروګرام کې. دلته چې دې پلار څه ودرېد ما مې رانه هېر کړو. هلته هغه کاکاجي ویل چې زما ماشوم یې وسېزله د زیاتي نه پس ویل زه د نشې په ګولو باندې وده کېږم. د نشې په ګولو په پاکستان کې نن سبا هر کس وده کېږي چې چا سره دغه ظلم کېږي ځکه چې انصاف په پاکستان کې نشته. دلته ډېرې چغې د انصاف والے کېږي خو په دې نظام کې موږ ته انصاف نه ښکاري. زه د هغه ورځې نه هېرېږم چې هسې نه دا قوم راپاسي او بغاوت وکړي د ریاست خلاف او کېدی شي چې دغه ورځ هم راشي ځکه چې لنډه ده دغه ورځ ځکه چې انصاف نشته په پاکستان کې. تا نه د زړه ټوکړه تا نه جدا کړي او بیا تا ته 14 ورځې پورې دا کاکاجي مطمئن نه دی. پولیسو ته وایي چې مطمئن اوسه تر کومې پورې به دغه ظلم روان وي. بهرحال دغه ورور یې را سره ولاړ دی. نوم دې څه دی؟ عماد. د څوم کې سبق ورور؟ 8 کې. ها اویس لاړې مړ شو نن د قبر څه د هغه ولاړې 14 ورځ د څه زړه کې کرل لیبل کې چې دغه
خاورو ته ګوري دغه لحد ته ګوري دغه تصویران دې ذهن کې وړي راوړي دغه تاسو ناسته پاسته دغه چې کوم 14-15 کاله تاسو تیر کړي ستا چې کوم عمر دی سکول مدرسې کالج ته دغه ته یو ځای تللی راتلی کور کې مل ملاپ و غم خادی لبتلی نو ته اوس یوازې پاتې شو 14 ورځ د څه کرلی بلکې څه دي دې یاره جي اویسو دونه وخت ما څه تېر کو خو چېرته د ما څه غوسه نه ده کړې یا د دونه وخت تېر شو د ما ته کانزل نه ده کړې دا بس په خپل کور کې میلمه و د میلمنو شان په صد به خپل کور کې د شي خوړو خاموش طبیعت خاموش و بس چې چا به ورته څه ویل د هغې جواب یې ورکړو زیاتي خبرې به ده نه کولې ښه انسان و ځکه خدا دې په خاورو کې پروت دی ښه انسان نه پاتې کېږي ښه انسان په دې معاشره کې نه پاتې رور دا راته ووایه حکومت وخت ته بیا چې کوم زموږ ریاستي ادارې دي کوم پولیس فورس دی کوم عدالتونه دي الله دې وکړي چې دغه ظالم ګرفتار شي دې ته سزا ورکړي سخته تاسو څه وایې څه غوښتنه لرئ بیا یاره جي نن 14مه ورځ د زما د رور قاتل ګرفتار نه شو ولې ګرفتار نه شو دا د خاورو کې پروت دی دته انصاف نه دی میلاو شوی ولې نه دی میلاو شوی غریبانان دي جي که چېرته د منسټر وزیر یا داسې د بل څه غټ سړي لور زوی وفات شوی زه اکثره هر پروګرام کې دا خبره کوم بیختي وځي نن بیا کوم چې که د غټ سړي لور د غټ سړي په کور باندې راله بس نن به نفس به وایو چې الله دې ته هدایت نه الله دې تباه او برباد کړي زموږ د حکمرانۍ وخت ځکه نشته انصاف ډېرې چغې مو والې چې الله دې ته هدایت وکړي هدایت یې په نصیب کې نشته الله دې تباه او برباد کړي الله دې به د ملک باندې خپل خصوصي رحم وکړي الله دې هغه کس په موږ باندې مشر کړي چې هغه انصاف پرست دی هغه د قوم اوازي د دې قوم سرمایه د دې قوم مټي قدرمنو کتونکو دغه کاکاجي نه یو پوښتنه لرم کاکاجي زما او دا پروګرام راغونډم زبیر بای سبا یو خبره دوه کومه بیا یو ځلې بیا د تمایک درنږدې کوم غوښتنه هم څه ده چې د خپل حکمرانۍ وخت نه پرزور مطالبه به کوي چې غوښتنه نه ریکویسټ مطالبه هم څه ده څه به کوئ که انصاف میلاو نه شي یاره جي زه د ټول خیبر پښتونخوا د دې خپل شمالي اشناغر د غیرو هر قسمه سیاسي پارټو شکریا ادا کوم هغوی ما سره د غم شریک کړی دی هغوی ما سره راغلي ناست دي او هره مور جړېدلې ده هره خور جړېدلې ده هغوی دا ویلي چې دا د بختور شاه بچیان نه دا زموږ بچیان مړ دي خو دا وایم حکومت ته چې موږ به تاسو 2 ورځې یا 3 ورځې نوره مولد درکو که ما ته کس میلاو نه شو بیا به پر زور لکه مطلب دا دی چې موږ به احتجاجونه کوو بیا به مطلب دا دی چې موږ د حکومت نه دا غواړو چې بی ما ته خپل قاتل وښایه دا زما دا د ریاست ذمواري ده چې ما به تحفظ راکوي ما ته د اوسه پورې تحفظ میلاو نه شو که سړی غیر مالدار دی او که غریب دی ریاست مطلب چې ټیکس اخلي ریاست په دې پیسو باندې خپل حکومتونه چلی ریاست چې دا کم کارونه کوي دا هم د دې خلکو وینې زیړي دي او مطلب دا دی چې دا داسې بېدردۍ سمري دوی کس دغه نه کو نو بیا به زما د احتجاج اعلاني او انشاءالله دا به نه ختمېدونکی احتجاجي د دې به بیا د سهار نه یو کړه دې نه بیا څه نقصان دغه شو د دې به د موجوده حکمرانان ذمواري دي کاکاجي الله دې تاسو له انصاف درکړي او الله دې وکړي چې تاسو ته انصاف میلاو شي په دې دنیا په هغې به بالکل بېشکه میلاویږي الله پاک غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو بیګا مې د یو ملګري سره په میسنجر باندې ګپ لګو نو د اویس پروګرام یې کتل هغې نه خبر شوی په سعودي عرب کې دی نوید نو هغه ډېر خفه شو ما ته ویل چې ډېر ښایسته او ډېر قابل انسان شکل نه پته لګي داسې د دې دنیا نه لاړه خو په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه انصاف نشته نو دغه کورنۍ ته تر نن تاریخ پورې انصاف میلاو شوی نوید واوره دغه کاکاجي خبرې تاسو واورئ تر 14 ورځې پورې دوی ته انصاف نه دی میلاو شوی او به هر حال د دوی 2-3 ورځې مهلت دی حکومت وخت ته پرزور مطالبه ده چې دا اول خو دغه کس ګیر کوي که نه ګیروي دوی خلک به په احتجاجونو مجبوره شي نو انصاف په پاکستان کې مشکله ده زبیر بای له ورځمه دا راته وایي زبیر بای لږ رامخکې شه کاکاجي خوا کې ودرېږه ستا ملګري مثال لکه د روري په نن سبا وخت کې نو څه به یې اویس من کې نشته دی غوښتنه حکومت نه څه ده تا څه خپل احساسات جذبات دي د مینې مو یو نړۍ مننه چې دلته راغلی او زموږ د بختشل الله د غم او د درد اواز په ایوان کې ناست هغه بېضمیره حکمرانانو ته رسوئ اسې چا چې زموږ د ایوانونو نه هغه مقدس ایوانونو نه د وادونو کورس اس کړی ټول عمر پکې غوبل وي ډېر مننه رضا صاحب یو دغه دی وایي انسانان دي که ګلان پکې قتلیږي انسانان دي که ګلان پکې قتلیږي او د اویس غوندې ځوانان پکې قتلیږي خپل ښایست او لیاقت ورته بلا شوه د مرګ باندې خوا یخه د چا شوه علاقه او ټول وطن ورپسې جاړي د انصاف حکومت نه انصاف غواړي
او یو تپوس کوم ملګرو د هر چا نه ولې موږ یو بل وجنو د بخوانه نور داسې نه ویم په اړه مې ډېر څه دي او دغه یو څو دا مې زړه نه شریک کړه د مینې بیا مننه کوم چې دلته رالی راله او د لاله د غږ مو په ایوان کې ناسته حکمران ته رسوئ ډېر مننه ورور خوشحاله چې دا زموږ فرض دی انشاءالله بیا به هم راځو تر څو پورې چې دې کورنۍ ته انصاف نه میلاو شي وایي مشه نصیب د هغه خلکو خندا او څوک چې بچي د پښتنو جوړوي قدرمنو کتونکو بس په دغه شعر اجازت غواړم د اویس د قبر سره ولاړې دعا به کوو هغې نه پس به ځو خپلو کورونو ته د دغه کاکاجي غم به تر هغې پورې پړه کړي ځکه چې یېرېږي خو نه د اولاد غم اولاد زړه ټوکړه ده دغه د چا نه چېرته یېرېږي بیا داسې بچی تاسو ته په سکرین دغه تصویر د اویس ښکاري داسې بچی د چا نه چېرته یېرېدی شي بیا داسې انسان چې رور یې وایي چې ما ته تر نن تاریخه پورې چېرته ترخه خبره نه ده کړې قار راته نه کړې دوستانه ماحول یو خاموش طبیعته انسان په خپل کور کې لکه د میلمه حیثیت لرو بیا دغه بچی چې د چا د کوره لاړ شي به د چا نه چېرته دغه غم یېرېږي الله دې وکړي چې دلته انصاف راشي دې کورنۍ ته انصاف میلاو شي دغه قاتل ډېر زر د قانون په ګرفت کې راشي دته سنګینه سزا میلاو شي